کوم کار غواړي خو به کېږي که نو هغه شخص چې و نو هغه د هغه یو خاص کس و چې هغه به هغه په دې کسانو ګرځاوه چې ته دا وګوره چې دا خلک میلو نه شي نو هغه په خپله یا ده و هر چا کور ته لېږلی دی او داسې ګرځوي نو کور ته تللی بس دا وي غیر مسلم و دواړه مور او نو هغوی میلو شو نو بیا وله نجومیان دا له چې هغه شخص چې دی نو هغه د مور ګېډې ته تللی دی نو بیا یې دا اعلان وکړو چې واړه پیدا کېږي نو حلالوئ او وجنئ په هره طریقه چې خو یا یې وجنئ یا حلالوئ خو لکه وجنئ ختموئ نو تعداد خو یې ماته نه دی معلوم دی علماو ته به معلومي 80,000 خو 80,000 ماشومان یې مړه کړه او قتل یې کړه نو دغه ماشوم چې پیدا شو نو خو د هغه خلکو په کور کې و چې چا به دا دغه ګوله وړه چې دغلته ماشوم هلته ماشوم د هغه د یو خاص سړی نو هغوی سلا وکړه چې یاره دا ماشوم به داسې یو دغه کې واچوو بس چارخوا لاړ خو راشه یو دغه وله جوړ کړه بکسه یې وله جوړه کړه په څه طریقه و ماشوم یې پکې واچوه بس دریاب ته یې وارد نو د هغه دریاب نه د فرعون کور ته یو نیر تللی و نو قدرت چې کوم کار کوي نو هغه خو څوک رامنې کولی نه شي نو د هغه کور ته یې دا ماشوم بوت او چې هغوی ولیده خدمتګارو یا خپل خپلوانو هلته کار بار کو اوبو کې نیر کې ماشوم ور روان دی چې ماشوم نیر کې ور روان دی بس هغوی بکسه رانیولې چې یاره دې بکسه کې څه دي چې کتلي هغې کې ماشوم دی او ډېر وسندار پیغمبران ټول خیر دی نو هغوی رانیولې دی او د خپل کور والی ښځې ډېر خوښ شوی دی نو فرعون ته هم چې راغلی نو یا په دغه وخت ویې لیدلی ویې لیده او کور والی ورته وایي چې یاره زموږ واړه نشته د هغه بچي نه او بس دا به زموږ بچی شي هغوی خو لکه ډېر دغه و نو چې یاره د هغه ماشوم نه نو هغوی دا خو ماشوم دی دی به څه وکړي او موږ بیا ځان دپاره وساتو دغه به یې کړو دوی به یې کړو او زموږ واړه نشته دی نو ماشوم و بس هغوی دغه کوو ښه لکه د باچایۍ په کور کې اوسېده که نه خو لکه باچایۍ په کور کې اوسېده او جړه مړه چې داسې کوله نو دې دپاره خلک هم مقرر کړي خو اوس دغه ځای کې زه تېروځم نور به دې عالم صاحب ته پته کړي چې یاره دی خپلې مور ته حواله کړه چې یاره دی ورته خو نه شو ویلی چې دا زموږ بچی دی که نه خو چا ورته ووي چې لکه یو بل چا سینې ته اچو نو هغه به یې نه خوړلی لکه د بل د حق خو یې نه خوړه که نو یو تی به ده خوړه او بل به یې نه خوړه بل خو د بل حق یا جینۍ و یا هلک ورور یو یا خور خو پردې حق یې نه خوړه نو چا ورته ویلي چې یاره پلانکي ځای کې یو ښځه ده دغه کس دا یې ورته یاده کړي چې دا چې د چا بچی دی دا قیصه صحیح ده که نه ونیسي
او هغه په دې پیو ورکولو کې ډېره تجربه کاره ده او دا ماشوم به هغې ته حواله کړو او پی به ورکوي چې بیا تکړه شي او د پیو نه فارغ شي نو بیا به یې د خیر دی راوړو نو چې خدای پاک څه کول نو هغه خو څوک منې کولی نه شي نو دی مور له بوته او مور ورله پی ورکولو ښه سر کې کار چلېده نو چې دی غټ شو او بیا لکه دلته فرعون سم یا په دغه دوران کې او یا وروسته او یا مخکې میلاوېده نو فرعون دې څه موقع کې په غېږ کې واغسته نو د ده ګیرې ته یې لاس ور واچوه د هغه به ګیره وه لکه هغه وخت کې که نه د دې د هغه هم خلکو هم ګیرې وي اوس هم په دې اروپي ملکونو کې تقریبا چې د ډېر انګریزانو دا هلکان موږ ته وایي چې ګیرې دي زموږ یو کس و نو هغه یو کپنی یو غټ دغه کې یې کار کوه یو ښه لوی ځای و د ګاډو څه دغه یې کوه نو د هغه ګیره نه وه هغه زموږ دا کس دا اوس چې کوم دا بار کسان دي زموږ لکه ډېر دي که نه نو د هغه غیر مسلمه ګیره وه نو هغه ورته وایي چې مړه ګیره ولې نه پرېږدي دا ګیره پرېږده که نه هغه غیر مسلم انګریز به ته ده ته وویلې چې دا ګیره پرېږده نو بس هغه ته خدای په زړه کې اچولي ادریس ته یې دا خبره کړې وه نو هغه ګیره پرېښوده نو ما لا ورته وایي چې تا به ورته وایي چې زه به ګیره پرېږدم خو ته کلمه ووایه خو بس ده به ورته یا ویلي یا نه دغه نو د ګیرې لکه دغلته ښه د دې خلکو هم ښه دغه و چې